السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسئ راځو د خیره سره نن اکسل په لوري باندې په اکسل کې نن د خیره سره یو هوم بجټ شیټ څنګه موږ تاسو کولی شو چې جوړ کړو په اکسل کې. اول د ور براسو پیج دی آوټ ته د پیج سیٹ اپ ور وکړو. سائز به A4 ಬೇಕು और पोर्ट्रेट ಬೇಕು और دا رقم مارجن به نارمل کو. نو را بس دلته به ولیکو فیملی بجٹ شیٹ اور لاندې به ولیکو بجٹ شیٹ. دلته به د میاشتې او تاریخ ورکړو. دلته به ورکړو چې مثلا اوس نومه میاشت شروع ده 09-06-2001 تاریخ مې ورکړي او راځو د خیره سره دلته به ولیکو ډیټ او دغه رقم دلته به ولیکو آیټم نیم اور دغه رقم دلته به ولیکو کوانټیټي. اور زه غواړم چې د کوانټیټي لاندې په بریکټ کې یونټ کېجي ولیکم، په الټ بټن سره به انټر کړئ، بیا دا زموږ ستاسو نښان لاندې ځي. دلته به بریکټ شروع کړو، دلته به ولیکو یونټ ډاټ کېجي بریکټ کلوز او را به سو پټې بټن سره به نیکسټ کالم ته ولاړ شو. دلته به ولیکو ریټ، د ریټ لاندې به ولیکو دغه رقم ریټ مې ولیکئ، د الټ په بټن سره به انټر وو، لاندې به راسو، لاندې به ولیکو بریکټ شروع یونټ کېجي بریکټ کلوز ټې بټن به وو او بیا به راسو دلته به ولیکو RS اور بیا به یو خانه پرېږدو، په دا دومره خانه کې به ولیکو بیل. اوس به راسو د پیج سیټ اپ ورکړو. پیج سیټ اپ به اول د واره دې ته به راسو، هم ته به راسو، په هم کې به دا به مرج کو اور دغه رقم به سنټر کو اور سائز به کو 24 اور دغه رقم به راسو مرج به کو اور سنټر. بیا به راسو د دې سلیکشن به واخلو، دغه دوه چې دی دا به مرج کو اور سنټر به کو او دلته به بیا دا سلیکشن واخلو، را به سو دا به سنټر کو. دغه آیټم نیم ته رالو، د دې سیټینګ خو مې ور وکړئ. اوس به راسو دلته به تاریخ ولیکو، دا خانه به یې څه دی چې برابر کړو اور دا به مې څه دی چې ګوره داسې دغه کړو، دا د آیټم نیم هغې به مې څه دی چې زیاته کړو سره در ډیټه اور را بسو د RS هغې به یې څه دی چې کوچني کړو دا خانه اور دا بله خانه به مې څه دی چې کوچني کړو. اوس راځو د خیره سره تاریخ ته راځو. دلته به تاریخ ورکړو، مثلا نن دا چې 6 تاریخه دي 5 تاریخ به ورکړو د 10مې میاشتې پر 15 تاریخه 2021. راځو دلته آیټمز ورکوو، مثلا شوګر یې رانیولې دي 100 کیلو 4 کیلو یا 5 کیلو شوګر یې رانیولې دي. پی کیلو په څو دي 110. نو دلته به اوس فارمول استعمالوو. یو زه به دغه کوم
کیجی پرایس چې دی دا به څه په وکړو دا به ضرب کړو د کوانټیټي سره د تعداد سره به ضرب کړو انټر به کړو چې انټر مې کړ ګوره ټوټل څو جوړېږي 550 اوس راځو د خیر سره دغه رقم بیا پر دغه تاریخ باندې مثال رانیولې دي اویل یې رانیولې دي 5 لیټر پی لیټر په څو دی مثلا پی لیټر 70 روپۍ د 5 لیټر دا څو کېږي اوس دلته د فارمولې استعمالولو د بار بار د خپلو ضرورت نشته د لیکلو صرف دغه نوشامه داسې پای ته راکش کړو دلته به زموږ ستاسو فارمول اتوماتیک اپلای وي او راځو د خیر سره دلته بیل ته د بیل په لوري باندې دلته به ولیکو electricity और دغه رقم دلته به لاندې بیا ولیکو ګاز اور دلته به ولیکو ټلیفون और بیا به ولیکو انټرنیټ और دغه رقم لاندې به بیا ولیکو کیبل और ولیکو ملک और واټر etc دا مې ولیکله دغه ما بعد راځو دلته اوس د بجلی بیل راغلی دی مثلا 1500 د ګیس بیل راغلی دی 2000 اور دغه رقم ټلیفون بیل راغلی دی 400 انټرنیټ بیل راغلی دی 1200 اور دغه رقم کیبل بیل راغلی دی 400 ملک شیدې ټوټل راغلی دی 5000 واټر اوبه 600 اوس راځو دلته به ورته ولیکو ټوټل بیل دلته به د بیل ټوټل برابر به ولیکو د سم فارمولا به دلته استعمال بریکټ شروع را به سو دغه 5 پنځمې خانې څخه ونیسه د اچ د څلورمې خانې څخه ونیسه بیا د اچ د لسمې خانې پورې بریکټ کلوز انټر دلته به زموږ ستاسو جواب دا دی راسي د دې ټوټل به راشي د دې کوم چې مثال اخراجات شوي دي د ټوټل موږ چیرې کولی شو دلته په سم فارمول سره مې ټوټل وکړي ټوټل رالي 10100 اوس راځو د خیره سره دلته پر 10 میاشت نن 6 تاریخ دی د 6 تاریخ 2021 راځو د خیره سره دلته بیا رانیولې دي مثلا صوف صابون یې رانیولې دي 15 کیلو صابون کیلو په 100 روپۍ دي 85 روپۍ دي ټوټل به موږ ته ایسته اتوماتیک دلته راوړي خو زه غواړم چې دلته لاندې دلته به راسو دغه یو دوې خانې به مرج کړو او دا به بیا داسې لاندې راکش کړو دلته به اپلای سره در دې درې خانې دلته مې اپلای کړي را به دلته به ولیکو ټوټل اور دلته به ولیکو ټوټل بیل اور دلته به بیا ولیکو ټوټل ایکسپنسز دلته به ولیکو ټوټل ایکسپنسز مو ولیکو انټر به کوو اوس به راسو یار به پر دې څه بارډرز اپلای کړو را به سو دلته د دې ډیټا څخه به داسې بارډرز اپلای کړو در دا ځای پورې به راسو بارډرز ته آل بارډرز به پر اپلای کړو او دغه رقم به بیا پر دا ځای باندې ودرېږو دلته به آل بارډرز پر اپلای کړو او دغه رقم را به سو پر دا ځای به ودرېږو در دا ځای پورې آل بارډرز به پر اپلای کړو او بیا به راسو دلته به اوس فارمولا استعمال اوس به موږ تاسو دلته فارمولا استعمالوو دلته زه ورته لیکم چې اول دواره به د سم فارمولا استعمال کړو سم بریکټ شروع یعنی مثلا دغه د ای د څلورمې خانې څخه ونیسه بیا راځه تر 21مې خانې پورې چې کوم ټوټل راځي هغه ټوټل به ایسته موږ ته
دلته راوباسئ په بریکټ کلوز به کړو انټر به کړو دلته به موږ ستاسو ټوټل دلته راوباسي یعنې دغه کوم حساب چې موږ تاسو کړی دی د دې ټوټل راغلی 1325 1325 راغلی. اوس دلته ورته لیکمه یو ور د 10100 زه دلته لیکم بیا وروسته د دې فارمول دلته بیا استعمالوم موږ تاسې هغه هم بیا سر پر خلاصوم بیا به راسو دلته از اکویل ټو سم د سم فارمول به استعمال کړو بریکټ شروع بریکټ چې مې شروع کړي د ای یویشتمه خانه دویشتمه خانه دا به څه وکړي جمع به یې کړي د ای درویشتمې خانې سره بریکټ کلوز انټر ټوټل راغلی د دې 11425. اوس که چیرې زه دلته تبدیلي کې راولم ګوره د الکتریسټي د بجلي بل راغلی دی 1500 ما دلته کې 1400 لیکن دلته سولو دا دی ټوټل 10200 دلته 10100 پر هغه خپل زاړه دغه باندې ټوټل باندې ولاړ دی. زه غواړم چې هغه فارمول دلته داسې فارمول اپلای کړم چې کوم چینجز زه دلته کوم هغه باید په دا ټیبل کې دلته دی اتوماتیک هغه چینج کړي نو را به دلته به ایکوال ټو ولیکو د دغه سیل سلیکشن به ورکو چې دغه فارمول دلته اپلای انټر به اوس ته ګوره چې کوم زه دلته 400 کیبل بیل دی زه غواړم چې دا 500 کوم دی به دلته اتوماتیک دا چینج وي چې څنګه به چینج کړي ګوره 10300 ټوټل دلته هم 10300 ټوټل راځي. بیا به دلته راسو شیډو به پر اپلای کو بلیک اور وایټ بولډ نو بیا به راسو دلته پیج لیاوټ ته به راسو دا سکیل به څه ور زیات وګوره زموږ ستاسو پیج به در دا ځای پرې پرنټس چې کوم وخت کنټرول پی بټن موږ تاسو پریس کوو ګوره موږ تاسو ټیبل به په دا رقم ډیزاین کې پرنټ کیږي. زه غواړم چې دا ټیبل دی چې هم ته به راسو په هغو کې به ټیبل باندې کلیک وکړو دا کوم وخت چې کوم موږ تاسو پرنټ کوو بعضې اوقات دا پیج پر یوه سایډ باندې پرنټ کیږي پر سنټرل د پیپر باندې نه دخیږي دغه هوریزنټل چې مې کوم وخت کلیک وکړي بلکل زموږ ستاسو پیج به پر د پیپر پر سنټرل ایریا باندې پرنټ کیږي اوس کوم وخت کنټرول پی بټن موږ وګورو زموږ ستاسو پیج به د سنټرل د خاص د پیپر پر سایز پر د مابینس باندې به پرنټ کیږي بلکل نه یوه سیټ ته تیر نه بل سیټ ته تیر بلکل پر مابینس باندې به دا پرنټ کیږي. نو دا وګران کتونکو د نن د ورځې سبق دا دی چې تاسو د خوښ وړ ګرځېدلی وي که چیرې تاسو نوي یاست زما پر چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ کمنټ لازمي وکړئ.